په دې ولاګ کې به تاسو ما سره ګورئ فرست ټایم باندې د یو مسجد افتتاح. ټولو ملګرو ته زړه نه ریکویسټ چې د ولاګ پوره وګورئ او مخ ته یې شیر کړئ. نن د ډېره زیاته خوشحالۍ ریز ده ولې چې دا د الله کور افتتاح ولاګ دی. السلام علیکم، امید کوم تاسو به روغ جوړ او خیر خیریت سره بوئ. نن د جمعې ورځ وه، ځان مو ورته ریډي کړلو او مسجد په طرف باندې روان شوم. څنګه چې تاسو ته پته دی چې نن د مسجد ابراهیم د بړی جمعیت افتتاح ده. ما هم ورته ځون راورسولو د بړی جمعیت ته. ماشاءالله دې محلې والا خلک ویلکم دپاره ټولو میلمنو ته ویلوړو. دینه بعد مو ته جمعې لمونځ په جامع باندې وکړلو. ماشاءالله ډېر زیات خلک راغلي او د دې مسجد کې جوړېدن نه بعد پهله المونځ جمعې والا ټولو ملګرو په جامع باندې د جمعې لمونځ وکړلو. مونځ نه بعد د مو خوږ ملګري طلحه بھائی خپلو دیني خبرو سره دې تقریب آغاز وکړلو او دې پروګرام کې کمپیرینګ هم طلحه بھائی کوي. تقریب آغاز به مو تلاوت کلام پاک سره کوو او ماشاءالله حافظ تنزیل الرحمن بھائی خپل خوږ आवाज کې تلاوت وکړلو. یقینا ډیر زیات خسته आवाज او الله پاک ورکړی دی نو ډیر زیات تلاوت خواند وکړلو او ټول را سره یو گزر د خواږه کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله او ماشاءالله تاسو سیلینګ هم کتلای شئ ور سره د خسته کلمه. دینه بعد طلحه بھائی خسته نات دی پر حافظ جاوید محمد بھائی ته دعوت ورکړلو. حافظ جاوید محمد بھائی ته الله پاک ډیر خسته आवाज ورکړی او ماشاءالله خسته आवाज کې ټول ملګرو په مخه مخې ناتونه ویلو. ټولو ملګرو نتونه ډیر زیات خوښ شلو او ډیر په سکون او په اطمینان واوریدلو. خسته نات ورېدونه بعد عمران مفتی صاحب راغللو بیان لپاره. ماشاءالله عمران مفتی صاحب ډیر مزیدار بیان وکړلو. مو ټولو ته پکار دی چې خپل زیات نه زیات وخت خپل عالمانو او حافظانو سره تیر کو چې دین په باره کې ونه پوره علم حاصل کو. هر کس دنیا د پرختیا د ډیر کوششونه کوي خو دین د پر هیڅوک هم نه کوي او ماشاءالله څوره ټایم تیریږي رو پرو خلک روان دي زیاتیږي ده. تاسو خو په سکولونو کلیجونو د کورونو افتتاح کتلی خو ماشاءالله فرست ټایم به تاسو ما سره د مسجد افتتاح ګورئ. ما سمیت د ټول ملګری د الله کور افتتاح دی پر راغلی دي. دینه بعد مو ټول بهر راغلو. د نن پروګرام افتتاح چیف ګیسټ مفتی نجیب الله فاروقی صاحب ته ویلکم دی پاره. لک ټایم کې ټول ملګری راغلو چې هغه مفتی صاحب ته ویلکم دی پاره لری ته وتلیو. لک ټایم کې د مولا چیف ګیسټ مفتی نجیب الله فاروقی صاحب هم را ورسېدلو. مولانا اشتیاق صاحب او نورو ملګرو ورته ویلکم وکړو او ګولونو نه ډک هرونه ورته واچولو. ټول ملګری ور سره ملاو شلو او ځړنه ورته په توخسره کلی کې ویلکم وکړو. دینه بعد مفتی صاحب خپل مبارک قدمونه مسجد ته نابسلو او ټول خلک تاسو کتل شي ورته ولاړ دي په مینی کې. راتلو سره مفتی صاحب ته توفی سره ویلکم وکړو او مفتی صاحب هم ځان سره و توفه راوړی او مو خوږ استاد مولانا تحسین الله صاحب د پاره. راتلو سره مفتی صاحب بیان سٹارټ کړو. ماشاءالله داسې مزیدار خسته خبرې وکړي چې هغه سره د مونږ علم کې اضافه وشله. مفتی صاحب د الله او د الله رسول په باره کې خبرې کولې. مو ټول ملګری ورته ناستو او غور او فکر سره موریدلې. ماشاءالله دی مسجد افتتاح ته مو امید نه زیات خلک راغلو. الله پاک ته اندسي مونږ ټول مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد قائم ساتي او مفتی صاحب سیرت نبی په باره کې مزیدار بیان وکړو چې ټول خلکو ډیر زیات خوښ کړو او ډیر په مینې واوریدلو. مفتی صاحب بیان نه بعد مولانا غلام جلیل صاحب اخیری دعا وکړه. مولانا غلام جلیل صاحب یو بزرگ انسان دی او په دې عمر کې هم چهره کې یو داسې نور دی کنه چې زه خپل لفظونو کې بیانولای نشم. ماشاءالله ټول خلکو په جامع باندې دعا وکړه د مسجد د پاره. څنګه چې د مسجد خسته جوړ شوی د اوس مو ته پکار دي چې د مو خپل اعمالو سره نور هم خسته کو او خپل زیات نه زیات وخت جمعات کې تیر کو او دیندارو خلکو سره تیر کو چې هغه نه مو څه دعا نه بعد مو ټول ملګری په جامع باندې اوس د مزدګار المنځ کو. دعا نه بعد ټول رغلی ملمنو په جامع باندې د مزدګار المنځ وکړو او ماشاءالله جمعیت کې د غوتی لګونې ځای نو صفونه ډیر زیات تنگ جوړ شوی وو. منځ نه بعد رغلی ټولو ملمنو د پر روټي ول خم مزیدار ترتیب جوړ کړو او زه راغلم د خپل خوږ استاد مولانا تحسین الله صاحب ته. مولانا تحسین الله صاحب ما باندې ډیر زیات ځړه نگران دي او دا جمعیت په دې خسته ډیزاین کې مصباح استاد جوړ کړی دی چې ماشاءالله مونږ کلی ول ټول خلک به پیژني او مصباح استاد یو ډیر زیات ښه انسان دی او ډیر ځړه نه کار کوي. دینه بعد مو راغلو اخ کور ته چې دلته کې باټول ملمنه روټي خوري. رغلی ملمنو د پر خم مزیدارو چولو بندوبست کړو او ورسره حلوا چې ذایقه ډیره زیاته مزیدار او ما په ډیره زیاته مینی او خړله. هر یو انسان خدمت کې اختا او وړه هم مشران هم. دینه بعد مو هم روټي ته کې نستلو خم مزیدار چولې مو خړلو ورسره مزیدار حلوا. امید کوم د ولاګ به تاسو خوښ شوی. ثواب په نیت باندې شیر کړئ او لایک شیر کمنټ لازمي وکړئ.